علماء کرامو امام مسلم هم نقل کړي امام نووي رحمه الله یو جلیل القدر صحابي د حضرت عبدالله ابن حذافه السهمي رضی الله تعالی عنه مشهور صحابي ده 19 هجری کې دا جهاد ته لاړ خلافت د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو مشهور ملک هغه ټیم کې به ورته روم ویل اوس ورته ایټلی وایي ایټلی سره حضرت عمر فاروق اعلان وکړ زما دوه سپر طاقتونه یو فارس یو روم سره جهاد اعلان ده چې چندې ټول راوړي حضرت عبدالرحمن ابن عوف 600 آسونه راوستل دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ په دور کې عظیمه غزا هغه د روم شوې دا د فارس شوې دا روم دا حضرت عبدالله ابن حذافه رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ الیګلو کله چې روم ته لاړو رومیانو سره جهاد وکړ سخت جنگ وکړلو هغه رومیانو صحابه کرامو نه محاصره وکړه غیر چاپیره تینا تاو شول اتیا صحابه کرام ورسره حضرت عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنہ یو اتیا صحابه ټول ونیول جیل ته راوستل حضرت عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنہ هغه راوستو بادشاہ خپل مخې ته حاضر کړ ورته وایي اے عبدالله السهمي یو خبره مې ومنه زما بادشاہی امانا زما خبر امانا یو خبر درته کوما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت نواوړه نیمه بادشاہی دل درکوما حضرت عبدالله ابن حذافه فرمایي شرع دا کار نشي کېدی چې د ټولې دنیا بادشاہی راته میلاویږي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د دین اسلام یو حرف هم نشم بدلولی کلمه طیبه کې یو نقطې نه انکار نشم کولی دا خبره دې بالکل نه منم بادشاه ورته وی چې زه به دې وبه دې سوځوم وایي هېڅ پروا مې نشته څه خبره نه ده کته ما وسوځوې شهید بشم الله به راله جنت راکړي اللہ بدد خستہ بدل رالا کی حضرت عبداللہ ابن حذافہ انہی وقت اللہ کرتے ہوئے لار شہید یو لوی دیگ راوالی یو لوی پتیل راوالی یو روایت کے اوپر راضی بل روایت کے غڑی راضی چه دا ڈک کئی دا اوبونا او یو مسلمان دغی خود کے دل اوبو تور واچوئی او دتا اوائی چستابم دغا حالت وی یہ نخبل دین اسلام نواولا حضرت عبداللہ ابن حذافہ چه کل راوستا یو لوی پتیل را اوری ورپس بل کڑیلا اگا خود کی گی ویشی گی آگے کی یو مؤمن واچولو آگے اس وزولو پاگے کی شہید شو حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ تا فرمائی تالم دغس یو پتیل تیارو او بونا بڑکوی خود کی گی بطابم پکی واچو آگا وطاوی اس خبر ادلا اس زمان پا دیبان سخبگان نشتا امدیتا زخوشانے گما لویا پتیلے ورطا تیار اکرلا او ببن روایت کی غوڑی دائے پکی واچول وی خود کول دے ورطا نزدے راوستا دسترگو نے اوخ کی رالی بادشاہ تا کسان رالل دا حضرت عبداللہ ابن حذافہ سترگو نے اوخ کی روالی دی سو جلا بادشاہ ورطوی مالے راولی بادشاہ ورطوی اے عبداللہ ابن حذافہ تا دا مرگ دا ہوئی ریدے چسترگو نا دے اوخ کی روانی دی آگا ورطوی نانا زد مرگ نا نیم یریدل سترگو نا میں اوخ کی زکلارے ماوی چی زمان یو روح دا یو نسادا دا ٹول بدا اللہ پا توحید دا رسول اللہ مبارک رسالت کے ختم شی کاش چی زمان زر ساگانے وے زر روحونے وے چی یو میں دا اللہ پا توحید دا نبی علیہ السلام پر رسالت کی قربان کرے وے دا میں ارمان دا نزدک میں اجڑل بادشاہ ورطا حیران شو بادشاہ ورطا وی اے عبداللہ ابن حذافہ
ته چې دومره بهادر یې په خپل دین باندې دومره مستقیم یې یو خبره درته کوم وایي څه وایې بادشاه ورته وایي زما تندی ښکل کا زه به دې آزاد کړمه حضرت عبدالله ابن حذافه فرمایي ای زه بادشاه بالکل ستا تندی نه ښکلومه خو یو خبره ده اتیا مسلمانان صحابه تا سره جیل کې دي که اتیا صحابه آزادوې تندی به دې ښکل کړمه بادشاه ورته وایي بالکل همدغسې کومه د بادشاه تندی ښکل کړ اتیا صحابه یې ورسره آزاد کړل مدینې منورې ته راغلو حضرت عمر فاروق ته ودرېدو حضرت عمر فاروق ته وایي ای عمر فاروق عبدالله ابن حذافه هلک عبدالله هلک عبدالله ابن حذافه هلاک شو عمر فاروق وایي څه خبره ده وایي ما د بادشاه تندی ښکل کړی ده خو زما دې په الله باندې قسم وي د خپل ځان دپاره مې نه ده کړی د صحابو د آزادولو دپاره مې کړی ده عمر فاروق ورته وایي ته هلاک نه ته کامل ایمان والی تا استقامت په ایمان کړی ده استقامت دې په دین باندې کړی ده الله پاک دله ځکه دغه عظیمه مرتبه درکړله عمر فاروق وایي ای صحابه ټول راپاڅئ د عبدالله ابن حذافه تندی ښکل کړي او ورته څه وایي وی ما د بادشاه تندی ښکل کړی ده هلاک شو هغه وایي نه نه وایي یو کار د صحابو دپاره مې کړی د ځان دپاره مې نه ده کړی اتیا صحابه مې آزاد کړي په همدې کار باندې حضرت عمر صاحب وایي نه نه ته ایمان والی ستا د ایمان باندې استقامت چې کله بادشاه ولیده چې دی د مرګ پروا نه ساتي ځان شهادت او اورو خوټ کېدلو غوړو یا اوبو ته غورځوي خو د الله دین نه پرېږدي نو څه ورته ووې وی چې راځه تا مزادم اتیا کسان هم در عمر فاروق رضی الله عنه تندی ښکل کړو صحابه یې تندی ښکل کړو او بیا څه فرمایي هغه وایي زما دې په الله قسم وي چې زه هغه اور ته وروستمه هغه اور ته یې کله بوتلمه او هغه خوټ کېدلو اوبو یا غوړو ته یې زه غورځولم وی ما ته د هغې نه والله زما دې قسم په الله باندې انی لاجد ریح الجنه زما دې په الله باندې قسم وي ما د جنت بوی د هغې اور او د هغې اوبو نه محسوسولی